عمر فاروق فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت الله تعالی علیه دا ډیر لوی فقی انسان تیر دی، ډیر لوی فقی انسان تیر دی. هغه مبارک خپل کتاب دی تنبیہ الغافلین، په هغه کې دا حدیث مبارک روایت کړی دی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام مبارک ته یو ځل په دربار کې په جړه باندې راننوت جاړي. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي زما دوستا، رسول الله ورته فرمایي زما رفیقه، زما دوستا ولی جاړي، کوم شي وجړولې ولی جاړي؟ عمر فاروق ورته فرمایي یا رسول الله بهر پلاره کې یو نوجوان دی دومره رب ته جاړي چې زه وجړولم. ما ترې نه تپوس وکړه چې ما ته وی چې ما داسې ګناه ده او ما داسې ګناه ده او زما داسې ګناه ده، زه په لار باندې راتېر شم والله دومره په زارو قطار باندې الله ته جاړي چې زه هغه زه وجړولم. چې رسول الله ما ته وفرمایل ورشه هغه نوجوان راوله ماله. څوک دی هغه راوله؟ عمر فاروق فرمایي هغه نوجوان پسې زه لاړم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په در اقدس کې هغه نوجوان ما حاضر کړ. چې کله راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په دربار کې رسول الله ورته فرمایي چې ولې جاړې نوجوانه ولې جاړې؟ چې هغه ورته وفرمایل یا رسول الله زما ګناهونه زیات دي. ورته فرمایي شرک ده کړی؟ ورته نه یا رسول الله شرک مې نه کړی الله سره. رسول الله ورته فرمایي قتل دې کړی؟ ورته فرمایي نه یا رسول الله قتل مې نه کړی. دینم دا په دلګي چې شرک او قتل دا ډېره لویه ګناه ده. ورته فرمایي چې دا دواړه نه کړي، چې دا دواړه نه کړي رب نه بخنه وغواړه والله. رسول الله ورته فرمایي چې دا دواړه دي چې نه کړي کستا ګناهونه اسمانو ته ورسی، کستا ګناهونو نه فضا ډکه شي، کستا ګناهونه غرو سره برابر شي، رب نه یې بخنه وغواړه رب به درته بخنه وکړه. دا مقصد نه دی چې شرک نه معاف کېږي، قتل نه معاف کېږي، هغه معاف کېږي، خو انسان به ډېره جړه کا رب ته بار بار، ځکه دا ډېر لوی جرم دی. ان الشرک لظلم عظیم، الله فرمایي رب سره څنګه انسان شریک کې دا ډېر لوی ظلم دی. کله چې رسول الله دا ورته فرمایي یا رسول الله ما ګناهونه اسمانونو نه هم غټ دي، فضاګانې به هم تر ډکې شي، غرونه هم زیات دي، ډېر دي. رسول الله ورته فرمایي چې ستا ګناهونه د رب د کرسۍ نه غټ دي، ورته فرمایي د رب د کرسۍ نه غټ دي، د رب د عرش نه غټ دي، ورته فرمایي د رب د عرش نه غټ دي. دومره ګناهونه دي زما. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته په آخر کې فرمایي ستا ګناهونه د رب د مهربانۍ نه غټ دي، ورته فرمایي زما ګناهونه د رب د مهربانۍ نه دي غټ یا رسول الله. ورته فرمایي چې ستا ګناهونه د رب د مهربانۍ نه دي غټ، ته رب نه وغواړه معافي والله رب به تا ته ټول ګناهونه معاف کړي. چې کله دا ورته وي رسول الله ورته فرمایي ګناه خو هم لږه راته ووایه چې شرک دې نه دی کړی، قتل دې نه دی کړی، ګناه دې څه کړی؟ وی چې دی ورته فرمایي یا رسول الله زه نباش وم، نباش کفنچور. او اوس دا نږدې وخت کې د انصارو یو زنانه وفات شوه او زه قبر له لاړم. مخکې ما ډېرو قبرونه پس د جنازې نه او پس د دفن نه سپړلي دي او د هغوی نه ما کفن راویستی دی، بیا مې ځان دپاره خرڅ کړی دی. مخکې زمانو کې به خلکو دا کفنونه ویسته. اوس په انصارو کې یو صاحبه وفات شو، زه لاړم قبر له او زه په جنازه کې هم شریک وم. چې کله خلک ترې نه لاړه د هغې قبر ما کولاو که او هغې نه ما کفن راوچت که. چې کله ما کفن راوچت که یا رسول الله هغه ډېره حسینه او جمیله وه. او چې کله زه واپسۍ کې رالم شیطان په زړه کې دا وسوسه راواچوله چې کفن دې هم ترېنه واخیسته او ډېره حسینه او جمیله وه، راشه نعوذ بالله په قبر کې زنا م ورسره وکړه. یا رسول الله زه رالم او ما دغه انصاري ښځې سره په قبر کې زنا وکړه. ځکه زه وایم چې الله زما ګناهونه ډېر دي. پیغمبر علیه السلام چې دا خبره د ده واورېده ګوره رحمتا للعالمین دی او هغه پیغمبر دی مبارک چې کله دی دنیا له راغی والله شیطان هم تمه پیدا شوه چې ما به هم خدای وبخي. په قیامت کې رسول الله شفاعت چې شیطان وګوري والله شیطان به هلته هم تمه پیدا شي چې ما به هم رسول الله په شفاعت باندې خدای پاک وبخي. داسې پیغمبر یو طرف ته او چې دا خبره یې واورېده رسول الله ترېنه مخ واړاوه. ورته فرمایي دومره ظلم خدای پاک ته دا زنانه بربنډه کړه. رسول الله په در کې الہ العالمین په در کې به قیامت په ورځ باندې دا زنانه په حالت د جنابت کې خدای پاک ته ودرېږي.
دومره ظلم وی شاړه خپل درنه لاړ شه ورته چې ته لاړ شه. کله چې لاړ عمر فاروق فرمایي 40 ورځې دغه جوان خدای پاک ته وژړل چې خدای ما معاف کړه، خدای ما معاف کړه، خدای زه توبه وباسم، توبه نصوحه وباسم. او چې کله 40 ورځې پوره شوې هغې نه پس چې څه خبره رانله رب ته فرمایي خدایه بس 2 خبرې دي، یا د اسمان نه اور نازل کړه او ما په هغې باندې وسوځوه، ما ختم کړه، یا خپل رسول الله ته زما توبې بابت کې جبریل علیه السلام نازل کړه چې خدایه تا زه معاف کړی یم، او که ما نه معاف کړې خدایه اسمان نه اور نازل کړه ما ختم کړه، زما بدن وسوځوه. چې کله دا خبره وکړه جبریل علیه السلام مبارک راغی ډایرکټ په رسول الله باندې ورته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا امت چې ګناه وکړه ته به معاف کړې که زه به معاف کوم، ته به ورته بخښنه کوې که زه به ورته بخښنه کوم. ورته فرمایي یا رسول الله ما تم ته بخشش کړې، ما تم ته بخښنه کړې، زما امت تم خدایه ته بخښنه کړې، ته بخشش کړې. خاشه ورته فرمایي چې زه ورته بخشش کومه دغه صاحب ته ووایه چې راشه رب کائنات په حضور کې ستا ګناه معاف ته او رب ستا توبه قبوله کړه. ورته فرمایي یا رسول الله